په 1162 کې دغه یهودو یو سازش وکړو، 2 کسان مدینه منورې ته راولېږل. نور الدین زنگی رحمه الله په دمشق کې د پایا تخت په دمشق کې دا پښمنی خوب ولید. حضور علیہ السلام وته یو 2 کسان وخی، وی نور الدین د دې دوو د شر نه مې وساته. بیا خوب ولید، تفصیل کې نظم وګورئ دا واقعا. بیا په دریم ځل چې خوب ولیدو، جمال الدین زنگی دا یو خاص مشیرو او ډیر معتمد او غیر او غختو وی 3 پیری حضور علیہ السلام بیگا خبره کړي. دا سمانا دا جمال الدین ډیر خيار سړیو او ته وی صاحب سچل د مدینه منوره کې ز چیزو ویل تیارې وکا. ځان سره 20 کسان واغستل او تقریبا افتیا سونه وخت کې مدینه منوره ته راورسید. څنګه چې مدینه منوره ته رااله، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روضه مبارکه باندې سلام وکړ. سلام چې وکړو په روضه مبارکه باندې، د مدینه گورنر ته وی اعلان وکړه چې دمشق نه امیر راغلی دی او د مدینه ټولو خلکو له روټۍ کړې ده، ټول خلک برازي. سار کې راس په یو اوچت ځای یو کس راځي، د هر سړي مخ ته ګوري. ماښام شو، گورنر نه تپوس کوي ټول خلک د مدینې رالل، ټول خلک رالل. وی یاو وی نه څوک به پاتې، 2 کسان نه دي راغلي. وی نه غتا خو وی څوک به خامخا پاتې. یو کس ورته وی چې د مدینه منورې نه بار یو 2 ډېر بزرګان اوسي. څه اوسي؟ ریاست مدینه والا اوسي. څه والا اوسي؟ جواب راکوي. ریاست مدینه ډېر بزرګان دي، غټ غټ پټکی والی دي، خلقی دي. گورنر ورته وی ډېر سخیان خلق دی. الکه څنګه سخیان دي؟ دونه زیات سخیان دي چې په مدینه منوره قحط راغلی نو دوی هر کور له خوراک ورکړو، هر مسلمان او ټول خلک تعریف کوي. د دوی دا ځای ګورو دی چوپړی له ورځو، دا خانقای ګورو چې خانقای څنګه ده. نور الدین چې څنګه ولید هغه 2 کسان بالکل وی چې دا خو هغه دي چې ماته حضور علیہ السلام ښودلي، دا کسان دي. خلاص خو یې پې نشو اچولی. وی ستاسو د دې خانقاه تفتیش من کو ګورو. وی ګورئ جي، وی که ته خو لټ پلټ هېڅ چیز معلوم نشو. یقین خو یو چې دا کسان دي، خو څنګه ورته لاس ور واچوم؟ دا خلک یې را سره نه مني، زما په خبره اوس یقین نه کوي. دا خو زه وایم چې مال ته خوب لیدلی دی، دی خو یې نه مني. یو په دې وفد کې ورسه ډېر یو هوښیار سړی و، ورته وایي حضرت دا جانماز یې نه اوچتو. څه شی؟ په جانماز خلک څه کوي؟ مونځ پې کوي. دا د کفر هغه دجل او فریب دی مسلمانه چې ما او تای په مصلا او ما او تای په نوم باندې دوکه کړو. دغه صادر کې زمونږ نه ایمان ویوړو چې جانماز یې اوچت کو، د دغه جانماز په قدر غټه ګټه ده چې ګټې اوچت کو، د هغې لاندې غار دی. نور الدین وی دا سړي ونیسئ، ونه تښتي او په خپله لاړی. 2 خبرې تاریخ لیکلي مسلمانانو. الله دې زمونږ د ایمان هغه نورانیت نصیبه وګرځي، الله دې زمونږ ایمان مضبوط کی. مسلمانانو دا د لوبو ټوکې خبرې نه دي، دا د ایمان او د عقیدې مسله ده. 2 خبرې دي، یا خو هغه ځای ته دا کسان رسېدلي وو کوم ځای نه چې د حضور علیہ السلام روضه مبارکه شروع کېږي، او دویم مورخ لیکلی دي چې د حضور علیہ السلام قدمین شریفین ښکاره شوي وو. فورا نور الدین زنگی د حضور علیہ السلام قدمین شریفین خواږه ښکلې کړه رالی او وی ونیسئ دا کس. جلاد یې راوغوښته، وی د دې هغې نه تپوس کوي چې دا راته ووایي چې دا مسله کول. لاول خو هغې لیت او لعله شروع کو، غږ یې نه کوو، خو بیا خو سره د ثبوت نه ګیر شوي وو. وی موږ له یهودو پیسې را کړې وې، دې دپاره یې راوس را لېږلي وو چې د حضور علیہ السلام دا جسد مبارک د دې قبر نه راوباسئ او چېرته بل خوا یې ویسئ. چې موږ سبا مسلمانانو ته وایو چې تاسو مدینې له څه له راځئ، موږ د خپل حبیب روضې له راځو، موږ به ورته وایو چې ویې ګورئ ستاسو حبیب نشته. دا دونه پاخه خنزیران او رذیل قوم دی. د مدینې گورنر ته وایي خشاک را جمع که، ړمې نه سړیږي، اور یې بل که او هغه دواړه یې په هغې کې وسېزل او بیا روان شو او اعلان یې وکړو که د دې نه پس
د ناموس رسالت په مسله باندې څوک ګوتې وایي د هغه به دا حلي دا نن چې ما او تا ته علما وایي دا تاریخي خبره ذکر کوي دا خپل عهدې دپاره نه وایي دا د ایمان او د عقیدې مسله ده